أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. سورة انعام مکی سورت تے 55 دے پنزول کی رسو دے سورت حجرنا. ابتدا کی دا خبر شیوا دا قرآن کریم سلور حصی دی او هر یو حصہ او شروع کیږي د الحمدلله نا. نو د سورته فاتحه نو اخلا د سورته انعام پورې 15 سورتونه او پدې کې مسله د وحدانیت د الله تعالی وا د دې زنا سورۃ انعام هم په الحمدلله سره شروع ده او د دې زنا د سورۃ کهف پورې د دویمه حصہ وي او پدې کې 12 سورتونه دي. پدې کې مسله د ربوبیت د الله په ذکر کړي. سورۃ انعام عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے من نجائب القرآن دا د قرآن کریم دا شریف و سورتون ندی. دا دې سورت منز کې بل سورت نه راغلې دا چې راغلې نو پر لپسې راغلې وې دا چې کله راتو نو د دې په عزت کې د دې پر راتلو کې دومره ملائک د دې سره راغلیو چې د اسمان کناري پټی کړوي. بیا په دې کې خاص روایت ته غچ کله راتو وعنده مفاتيح الغیب نو 12,000 ملائک صرف داغه سره راغلیو. تفسیر قرطبی وی دا صورت اصل فی محاجت المشرکین دا مشرکانو او دا مبتدعین وغیرہ سوک چه باس بعد الموت نمانی دا غی دا پارا دا اصلی دا دلیل او دا مناظری صورت تے. مخ کے صورت سر ربط مخ کے صورت کے مسئلہ دا نظر و نیاز بیان شوا نوس وی چه تا باندے شپگ عاقبے برازی امتحانات برازی تا باندے. مخ کے صورت کے رد شرک فعلیو شو نو پدے صورت کے نفی د شرک اعتقادی او فعلی دواړه بکئی. دارنگے مخ کی صورت کے مسئلہ بیان شوا نو پدے صورت کے پاغبانی دلائل بپیش کئی. دارنگے مخ کی صورت کے ما اوہل لغیر اللہ خبر اوشوا نو دلتا کے داغی تفصیل بکئی. مخ کے امور منتظمو د اصلاح د خوراک نو دلتا کے آغا اعلی مسئلہ پیش کی چی توحید دے. دعوت صورت او مقصد د صورت بئی نفی د شرک اعتقادی او فعلی پټول اقسام باندې. خلاصہ د صورت دو حصے دے. اولا حصہ یوصل اتلسم آیات پورے پدے کے رد شرک اعتقادی پټول اقسام بکئی او دلیل نقلی د انبیاء علیہم السلام نو پیش کئی ولس انبیاء.
او بیا دویمه حصہ کې رد شرک فعلی بکی تفصیلا. په صورت کې 25 ادله دي، ادله عقلیه په اثبات د توحید باندې. صورت کې مناظره ده د ابراهیم علیه السلام. په صورت کې 30 اعتراضونه دي او 30 پیته جوابونه دي. مطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت ژوند هغه 30 کالو، نو هر وخت هر کال تا باندې اعتراضونه وکول کیږي، ټول عمر به تا باندې اعتراضونه وي. بیا 30 پیته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر دی، نو ټول عمر وته په دې کې لګیای او دا جوابونه وکي. په صورت کې عقبات 6 دي، شپږ عقبې دي چې دا په هر مبلغ باندې کله چې هغه نوې راشي نو دا حالات په هغه باندې راځي. وس په دې دور کې خو حالات بدل پدې دي چې مسله خلکو ته رسیدل. د دې وجنا منګه خو عام چې ګورې نو خبر نه یو، لیکن مخکینی خلق مخکینی علما چا چې توحید بیان کړل، سنت بیان کړل او په دې حالاتو کې بیان کړل چې هغه حالات و ته ټول ناسازو ناسازگار حالاتو کې چې بیان کړل، نو دا حالات دا عقبات 6 دا شپږ عقبې دي، دا شپږ ډیرکې دي، امتحانات دي، دا په سړي باندې راځي. کله چې راشي 53 نه شروع کیږي، 53 کې اوله، 55 کې دویمه، بیا یوصل او 15 کې بلا، سلورم برازي یوصل 12 کې او یوصل 14 کې، دا 30 کې برازي 15 او یوصل یو کم 13 کې برازي شپږم. دا شپږ عقبې دي او دا ټول برازي هر یو شروع کیږي په کذالک سرا. الحمدلله الذي خلق السماوات والارض. ټول تعریفونه د خدای توب د اولوہیت خاص الله د پاره دي. الذي خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمان نو زمکا، وجعل الظلمات والنور او ګرځولې دي پیدا کړی تیرې او رڼا. الله رڼام پیدا کړل او تیرېم پیدا کړل. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بیا ډېر لري دا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بیا ډېر لري دا کسانو د پاره چې د خپل رب سره نور برابرای یا يعدلون عنه. بیا ډېر لري دا کسانو د پاره دا د عقل نډیر لري خبره ده چې دی د رب نه اوړي. او الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا. الله ذات ته پیدا کړی تاسو د خټینا، بیا یې مقرر کړی اجل نیټه، واجل مسمى نیټه مقرر ده الله په نسبانه، ثم انتم تمترون. بیا ډیر لري دا د عقل نه دا خبره چې تاسو پکې شک کوئ. او ته د نشنا الله شتکړې د خاورې نه پیدا کړی، ستاره لپاره نیټه مقرر کړه، مرګ مقرر کړه، واجل مسمى نیټه مقرر ده الله په نسبت. الله ته معلومه ده یو سړی هم د خپل نیټه نه مخکې نشي مړ کېدی. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. نیټه چې کله راشي د خپل نیټه نه نه سړی مخکې کېدی شي نه رستو کېدی شي. وهو الله في السماوات وفي الارض. الله غزاد ته متصرف ته کارساز دے پاسمانونو کې او په ازمکه کې. یعلم سرکم وجهرکم. الله پویږي د زړه خبره باندې او د جبې په خبره باندې. ويعلم ما تکسبون. الله پویږي په هغه چې تاسو کوم کسبونه کوي. وما تاتهم من آیت من آیات ربهم. او ناراضي د خلکو ته سنخه نخو د رب د دینا الا كانوا عنها مورزين، مگر داخله داغین اعراض کوون کی دي.
فقد کذبوا بالحق یقینا تکذیب کړي د خلکو د حق لما جام کله چې راغی دیتا فسوف یاتیم خامخا را بشي د خلکو ته انباء ما كانوا بیستهزئون انجام عقوبت د هغه څه چې د خلکو پوری مسخري کولې علم يروا کم اهلکنا من قبل من قرنا آیا نګوري داخله سمرا هلاک کړي مونږه مخکې دینه د قومونو نه مکنام فی الارض ټیکانه ورکړو مونږه اغیله پزما کې مال ابن مکل لكم هغه چې ټیکانه نظر کړي مونږه تاسو لا واصلنا السما علیهم مدرارا او را لګلی مونږه په د اسمان نه باغی باندې بارانونه د پایدې بارانونه د صورت مطابق وجعلنا الانهار تجري من تحتهم او غزول منغا نهرونه چې بهيږي لاندې داغینا داغي د محلات نه لاندې فالکناهم من هلاکنا غیلرا بذنوبهم داغي د ګناونو په وجبانه وانشانا من بعدهم قرن اخرين او پیدا کړمغا رست داغینا قومنا نور خلق یو پیدا کړو ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه کچره نازل کړه موږ پتا باندې یو کتاب فی قرطاسن په پانو کې فلمسو بیایدیهم چې دی مسکوله په خپل لاسونو باندې لقال الذين كفروا خامخاویبا کسانو چې کفر کړل ان هاذا الا سحر مبین نه دا مگر سحر کار دی راغله و په کاغذونو کې او نو دی په خپل لاسونو وال چې دا خو کاغذ دی دی به نه دا د همنګ تخکار دی نه همنګ تخکاری یا دا کتاب نه ده خو مونږ ته کتاب ښکاری وقالوا لولا انزل عليه ملك او وی دا خلق ول ناراضی په دبانه ملک د ملائکو نه یو تن هغه په دبانه ول ناراضی یا خدا وا چې د په زبانه هغه راغلی وي ته ملک نه مونږ دې نه مانو ته مقرب بنده نه یې ته ګوره خوراکونه کې رستور پسې راځي نو تاسو سره ملکی د ملائکو نه یو ملک د تاسو سره ګرځي چې هغه ستاسو تصدیق کوي نه الله وی ولولا انزل علی ملک ول د داخله کوي ول ناراضی د سره یو ملک ولو انزلنا ملکن جواب داده کچره را لګره منګه ملک لرا لقضی الامر نو بیا و فیصله شو ودا کار ثم لا ينظرون بیا بدله مولد نور کول کیږي چې کله ملک راغه او خبره دی اون منلا نو بیا په بدی باندې دویم کار چی نه با عذابی نو عذاب ز دل نور کوم زکه ملک نه را لګم ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا کچره منګه ګرځولې دی پیغمبر لرا ملک لجعلناه رجلا نخامخا ګرځو منګه دلرا بیا رجلا سړی ولا لبسنا عليهم ما يلبسون او دی باندې ګډوډواله بناوسته او منګه په هغه سمانه چې دی په ګډوډ کیږي لکه سړی منګه دا ملک را لګلې نو ملک سره خود دی ملاقات نشو کېده دی خو لیدې نشو نو هغه به منګه بیا د سړی په شکل کې را لګو نو دی به ته بیا وی چې دا خو سړی دی ولقد استهزئ برسل من قبلك ايقين مذاق کړي شي دي پر رسولانو پورې ستانه مخکې فاقب الذين سخروا منهم نو راګر کړه کسان را چې مذاقونه کول پاغي پورې ما كانوا به استاذون اسج دي خلکو مسخري کولې قل سيروا في الارض وتوا غرزي پزما کې سم منظورون بیا وګورئ كيف كان عاقبه المكذبين څنګه شو انجام د مکذبینو قل لمن ما في السماوات والارض وتوا هغه چاته چې اسمانونو کې دې زمګه کې دي قل لله تپوس دیو کا د دې خلکو نه تپوسو کا د اسمان او زمکا د دې اختیار د چا دی د دې سیموار سوق دی نتیجه تپوسو کې ندی بغلی شي چې غلی شو دا اعتراضونه د دینه تپوس ته داغي دلایل اعترافي وتوي نو بعض دلایل اعترافي سکوتی او بعض صریحي نو تپوس ته کې د اسمان او زمکه مالک سوق دی د بغلی شي چې غلی شي نو تو وا لله د الله د پاره دی کنه د اسمان او زمکه د الله دی كتب على نفس الرحمه لكل الله مقرر کړل الله په خپل ځامه رحمت کول لا اجمعنکم الى يوم القيامه خامخا جمع کوي الله تاسو قیامت ورځ تعالی ری وفي نشته شک پای کې الذين خسروا انفسهم کسان چې تاوان کې غرض ول خپل ځانونه بملا یمنون دی ایمان نه راوړي
وله ما سکن فی اللیل والنهار او د الله په اختیار کې دی هغه څه چې آرام کوي د شپې والنهار او د ورځې یا فی اللیل ونشر فی النهار یو لفظ ذکر کی او بل فی عتب کی نو هغه دویم لفظ حذف کی مخکې موږ ویلو فی اللیل والنهار له ما سکن فی اللیل دا الله په اختیار کې دی هغه څه چې آرام کوي د ورځې ونشر فی النهار او خوريږي دا آرام کوي د شپې او خوريږي د ورځې وهو السمیع العلیم الله دې اوریدونکو پوها قل اغیر الله اتخذ ولیا وتوایا انسم دالانه سوا بل کار ساز فاطر السماوات والارض هغه پیدا کونکي د اسمانو د زمکه او هو یطعم ولا یطعم الله هغه ذات ته چې هغه احتیاج پکې نشتی هغه محتاج نه دی او هو یطعم الله خوراک خوري په نور باندې ولا یطعم الله له سوق نشي ورکوله قل انی امرت دا خلق بوئی رازا زمونږ دا مسله اومانا په خپل باندې کلک شوه جواب داده انی امرت ان اكون اول من اسلم ما ته حکم شه دی چې يم دې اول د غاړې خودن کنا اول د هغه چانه چې غاړې خودي دا نزدم هغه شم قل انی امرت ولا تكونن من المشرکین ما ته دا حکم شوه دی چې يم دې مسلمان او ما ته دا وزم من کړه شوه ما ته دا ویلی ولا تكونن مکه غته من المشرکین د مشرکانو د ډلې نه قل انی اخافو دا خلق بیا وی دا امر چې دین دا باسیسته استحبابی غوندګي امري وتوانا انی اخافو یقین زیریګه من اسیتو کما نا فرمانی کړه د خپل رب د عذاب د ورځې لوی نه زدا الله د عذاب نه یریګم سورۃ یونس کې هم دغه سی راضی په سمات کې ما یصرف عنه یومئذ فقد رحمه هغه چانا چې عذاب واوړې دو په کوم ورځ باندې فقد رحمان والله پر رحم وکړو دا عذاب نه چې یو سړی خلاص شو نو د باندې رحم وشو وذالک الفوز المبین او دا کامیابی ښکارا وای امسک الله بذرن فلا کاشف له الا هو کالا ورسیتا تا س تکلیف نو نشته لري کونکي داغه ما سوا د الله نه وای امسک بخیرن کالا رسیتا تا خیر ووالا کل شین قدیر الله دې پارشي باندې قدرت لرونکي دغه آیات یوصل وم کې د سورۃ یونس کې بیا راځي وهو القاهر فوق عبادی هغه الله سرور دے په خپل باندې غانو باندې وهو الحکیم الخبیر الله دې حکمت والا خبردار دی بیا وی چې په دې باندې موږ سره منګل ستا س دلیل پیش کا نو وتوا قل ای شیء اکبر شهاده د گواهی په اعتبار سره غټ یو کم یو ده چې هغه ته د گواهی کې پیش کم نو دی بغلی شي چې غلی شي نو ته د خپل معنی وا قول الله وتوا الله دې شهید بیني و بینکم هغه الله گواه دې زما تاسو منځ کې دی به بیا وای نو خان هغه په خپل راضي الله په خپل دا خبره کوي و او کنا اوه الی هذا القران وحی کړه الله ماته دا قران دې قران کریم په ذریعہ باندې دا ویل شي دی کنه لئون زیرکم به ومن بلغ دې لپاره چې درکم تاسو لا په دې باندې او چاته چې رسیدا قران دا قران چې چاته رسید د قیامت پورې هغه تبا قران کریم دا به د قیامت پورې چلیږي د دې پیغمبري هغه به د قیامت پورې چلیږي دا آیات وې دلیل په ختم نبوت باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو بل پیغمبر راتلون کې نشتی بعض خلق راغلیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نږدې دور کې یو مسلمه کذاب بیا وحشی را هغه سره چې کله مقابله وانه وحشی په هغه مقابله کې مسلمانانو په لخر کې شاملو نو د وحشی د لاسه هغه مسلمه کذاب مردار شو بل اسود عنسیو فیروز رسول الله صلی الله علیه وسلم لګلو کسان ملګری وسرو او هغه لاړ اول ته کې هغه مړ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق لا دلته کې زیره پیو کو خبر ورکو فاز فیروز په خپل خبره کې کار کې کامیاب شو بل پکې سجاح پکې خزوا یو پکې طلحه اسدیو
هغه بیا رسو توبه استلوا او دغه سجاح خزا دا د مسلم کذاب سره بیا یو ځشي وا دی یو بل خلاف شیو د یو بل سره د جګړې اراده وا نو دی وی منګه یو ځکیږو چې یو ځای خبر او کو سمجوته وکړو په یو کمره کې په یو ځای کې په یو خیمه کې یو ځای شو حالته کې خبره دواړه یو ځای کړه خبره ورانه کړه منځ کې دواړه پیغمبر یو د پیغمبري ابدا کړو بلم کړو دی دواړه یو ځای کړه خبره ولړله ومن بلغ چاته چې رسی قیامت پورې دا قران وي بل بنئ بل کتاب بن راضی دا پیغمبر وي د خبره وي انکم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى تاسو کا د دینه چې آیا تاسو دا گواہی کوئ چې الله سره نور علی هم شته نو دی بغلی شي جواب نشي کولای نو قل تو وایا لا اشهد ذ خدا گواہی نشم کولای دا خبر نشم کولای قل انما هو اله واحد وتوا یقینا الاله اخو یک یو ده وانني بریء مما تشركون وزبریم دا سن تاسو الله سره کوم شریکان کوي الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم کسان چې ورکړل او ته موږ کتاب پیجنی دی پیغمبر لرا لکه څنګه چې پیجنی دی خپل ځامن الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون کسان چې تاوان کې غرزول خپل ځانونه نو دی ایمان نه راوړي یعرفون کما یعرفون ابناهم مخکې سورۃ بقره کې ترشی یوصل شپږ سلويخ کې الذين اتيناهم الكتاب بل دی لګیا دی وای چې دا مسله پلان کې لیکل پلان کې مولا لیکل دی بداوي نو وتوا دا کسان چې دغه سي خبرې لیکلې نو خسروا انفسهم ځان تاوان کې ورزول او فهم لا یؤمنون ایمان نراوړي زګه دې خبرې کوي دا الله نه سیوا خبرې کوي ومن ازلم سود غړ ظالم ممن افترا علی الله کذبا دا چانا چې جوړی کو په الله باندې درو او کذب آیات یې تکذیب کو د الله د آیاتونو انه لا یفلح الظالمون یقین خبردار چې نشي کامیاب دي ظالمان ويوم نحشرهم جميعا فاورز ما چې راجو موږ د خلکو ټول لرا ثم نقول الذين اشركوا بیا به ویا کسان د شرک کړل اين شرکاءکم الذين كنتم تزعمون کمزه کې مدګاران تاسو اج تاسو به ګمان کاو ثم لم تكن فتنتهم بیا بنئ ددی بلا بهانا الا ان قالوا مگر داسي بوي والله ربنا ما كنا مشرکین والله ربنا گواه دې زمونږ رب قسم دې زمونږ پر رب باندې موږ خو شرک نه دی کړی موږ مشرکان نو دی کلا اقرار وکي په یو وخت کې او انکار وکي په بل وخت کې یاد امنګ چې کم کاو نو دا خو شرک نو د خپل عمل ته کله دې شرک وای انظر کیف کذبوا علی انفسهم الله یو ګورا څنګه دروغي وي په خپل ځان باندې وزلانو ما کان یفترون او رک بشي ورک شو د دینه سجدي کوم درو جوړول ومنهم من يستمع اليك بعد دین هغه دي چې وګ دي تا ته جعلنا على قلوبهم كنا او غزول موږ په نو د دې باندې پردا ايف قون دي نه پويږي و فی اذان مخرا پوغند دي کې درنواله ده بوج ده ايرو کل و يرو کل آیات لا يؤمنوا بها کووینی دی هر قسم نه ایمان دراوړي په باندې حتا اذا جاءو کا تر دې پوری چې کله راشي تا یو جادینو کان جګړی وکي تاسرا یقول الذين كفروا نو یا کسان چې کفر کړي ان هاذا الا ساتر الاولین نه دا مگر قصیری د مخکینو دا خو د مخکینو قصیری د مخکینو دروغ دي تکذیب دي وهم ينهون عنه وينأون عنه او دا خلق ينهون عنه منکیږي د پیغمبرنا خلق منکی د پیغمبرنا وینعون عنه او خپل تختی لری کیږي د پیغمبرنا ويهلكون الا انفسهم او نه هلاکی دي مگر خپل ځانونه و ما يشورون او دي شعور نه لري عام مفسرین ذکر کوي ہدایت د ابو طالب مبارک دي چې او د ابو طالب اشعار دي ځکه بعضی نقل کړیم دي چې په خپل باندې نه کینی او نور خلق منکی نور خلق د ایمان نه منکی په خپل ناراضي یا دا چې نور خلق د دشمنی نه نور خلق د تکلیف رسول نه منکی او په خپل باندې ایمان نه راوړي
نو هلته کې دا هغه اشعار ذکر کړي دا مقصد هم دغه دی چې په خپل باندې د لګیا دی د پیغمبر په حمایت کې چې دته څوک تکلیفونه رسي چرتا نو پدې کې خو لګیا دی لیکن پیغمبر چې کوم خبره کوي نو هغه ونه منله هغه نه تختی والله لا يصلوا اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا وی پالا می دې قسمی چې چره داخلك بتا ته پلخکر راونه رسی تا ته به نقصان درونه رسی حتى وسد في التراب دفينا تر دې پورې چې ما ته د خاورې بالغ کې خو دې شي او زه د پن کړې شم فصدا بامرک ما علیک غزازتن وی بیان کوا نو صفا بیان کوا پتا باندې ستنګسیا دی نه و ابشر بذالک وقر منک عیونا او په دې باندې خوشاله شاه خپل سترګې یخي ساته دعوتنی وزعمت انک صادق تا مال دعوت را کړلې اما دا یقین کړلې چې ته رښتونه ولقد صدقت وكنت سما امینا تا رښتیا ویلې او ته امانتداري وعرست دینا لا محاله انه من خیر الادیان البریه دینا او تا ماته هغه دین پیش کړل چې یقینا په ټولو ادیانو کې د زمکه په ادیانو کې د ټول نه بهترین دین ستا دین دی نو منی ولینا خبردار اتلا نو جواب کوي لولا الملامت او هزاری مثبتن کچره ملامتیا د خلکو نه و او داغي بد رد نه و لوجدتنی سمحم بذاک مبینا نو تا به زموندل وې چې ما به ستا پلاس باندې ایمان راوړې وې ما به ستا سترګې یخې کړې وې خو دا خلق بیا ما ته بد رد وی کنزل بکې ملامتیا بکې نو بیا وی خلق بدا وی چې زه د جهنم نه ویرید نو وی قبلت النار علی العار ما ور قبول کو شرم می پریخو د خلکو خبرو داغینا وی ما ځان بچ کو او ځان می جهنم ته غرزاو ولو ترى اذ وقفوا على النار کچری لیدل وتا کله چې دا خلق ودرول بشي په اور باندې فقالوا یا لیتنا نو دی وای هاي افسوس دې موږ باندې رد واپس لې شوې ولا نو کذب موږ تکذیب نو کاو دا خپل رب د آیاتونو ونکونا من المؤمنین یو موږ د ایمان راوړونکو نا کچری تال دلوي پاغه وخت کې نو دا حال بود دیخه بد حال بتا د دی لیدلوي بل بدال او بلکې اخکار بشي دي خلقو ته ما كانوا يخفون من قبل هغه سره چې خلقو پټول دینه مخ کې ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه کچری واپس کړي شي بالفرض والتقدير لعادوا نو بیا به واپس کیږي هغه ستا چې منکړې شوی و انهم لکاذبون یقینا دي دروجن د قیامت پر ورځ باندې دی به دا خبرې کوي لیکن چې کله بالفرض و تقدیر کو واپس کړي شي هم بیا به دی هغه کوي کمی چې کول خپل خبره به بیا یې رہی وقالو ان الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین او دا خلق وینه دا ژوند زمنګا مگر ژوند دنیاوی دی او ما نحن بمبعوثین نه موږ دوباره راپورته کړي شي موږ به دوباره نه راپورته کیو قیامت کم ذکر دی وی ولو ترى اذ وقفوا على ربهم کچری لیدل ویتا کله چې ودرول بشیدی د خپل رب مخ کې قال الیس هذا بالحق نو الله بو توي ولید حق نه دی د قیامت قالوا بلا وربنا دی وی ولید نه دی زموږ د رب قسم قال فذوقوا العذاب دی الله بو توي نو سګي عذاب بما کنتم تکفرون په سبب دی تاسو کوم کفر کاو قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تاوان کې غرزدل یا کسان تاوانیان شوی دی کسان چې تکذیب کړل د ملاقات د الله حتی اذا جاءتهم الساعه تدبر چې کله راشي دیتا قیامت بغتتن اچانک قالوا وی بدی یا حسرتنا هاي افسوس دې موږ باندې علامه فرتنا فيها پاسه چې کوتای کړل کمه کړل موږ قیامت په بار کې وهم يحملون اوزارهم دی بوچته خپل بوجون لرا لازورین په خپل شاګانو باندې الا سام یذرون خبردار ډیر بد اسه چې داخله کم بوجون اوچتای د دې دا بوج ډیر بد بوج وي ومل حیات الدنیا الا لعب ولهو او نه دا ژوند دنیوي یا د دې اعمال باطله یا سامان د دې ژوند دنیوي ومل حیات الدنیا وما متاع الحیات الدنیا
الا لعب ولهو مگر دا مشغوله کېدلی په مالا یعنی کې ولهو یعنی دا هغه شی دی لوبې دي او مذاق دی فوري خوشحالي سره ته پکې میلاویږي یا وخت په پاس کیږي دا هغه سيزونه دي ولدار الاخرته خیر للذین یتقون اخامخا کور د اخرت ورده دا کسان په تقوا اختیاري افلا تعقلون تاسو د عقل نو لیکار نه لري قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك قد نعلم یقینا الله وی موږ پویګو موږ ته پته ده انه لا يحزنك چې یقینا دا خبره غم جن کوي تعالی را دا خلق چې کم سوي پاغه باندې ته خپکیږي دا خو فطرت ته خلق وی یو سړی خبره وکړه دروغ وې مړه سړی خپشي مخامخ چې سړی ته خبرو کې سړی خپکی پشیشا خبرو کې سوګرا ورسي بیا سړی خپشي لکه زل یاما د دې خلکو خیر لټوم او دی ماته درو جن وی الذي يقولون اجدا خلقي وی فانهم لا يكذبون كانوا يقينا داخله چې دا ستا تکذیب نه کوي الله تسلی ورکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون لیکن ظالمان د الله د آیاتونو انکار کوي سورۃ یونس کې برازي دا د توحید او د شرک رد پدی باندې بد لګي نو دی وی دا د قران نه لری کا موږ بستا خواله را شو بیا ابو جهل رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وی لا نکذب محمدا موږ پیغمبر ته دروغجن نه وایو یہ دروغجن دی لیکن د چې کوم خبره کوي موږ دا نه منو ولكن نكذب ما جاء به د چې کوم خبر راوړل دا خبره نه مونږ داغي تکذیب کو د دروژن نه وایو د خريشتونه دی امین دی صادق دی لیکن د چې کوم خبره وینو دغه نه مونږ ولقد كذب رسل من قبل یقینا تکذیب کړه شه د رسولانو ستانه مکه فصبرون اغي صبر کړل علامه کوذبو پاسمای د دې تکذیب کړه شه او اوزو تکلیفونه ولور کړه شه حتا تام نصرنا تر دې پورې چراغ پاغي باندې امداد زمنګا ولا مبدل لکلمات الله نشته سوک بدلونکې دا الله د کلمو ولقد جاءك من نبي المرسلين يقرا غلطاتا واقعات د پیغمبرانو وان كان كبر عليك اعراضهم کچره ګران لګي پتا باندې د دې اعراض دی مخ اړه دا تا باندې ګران لګي نو فین استطاعت ان کته طاقت لري ان تو تغي نفقن فی الارض چې طلب دګي یو سوره پسمګي او سلمن فی السماء یا سیړې اسمان تا فتات یوم بیادین چراوی دي تسنخه ولو شاء الله لجعلهم لجمعهم الهدى کچره الله وتین دا ټول خلق به راځ مکړیو په هدایت باندې فلا تکونن من الجاهلین نو مکه ته د جاهلانو نه دا خلق لګیا دي او دی وی کته ځان ته سب بزرگ وې ته ځان ته نیک وې نو تداسیو کا تداسیو کا ته پیغمبر وې نو داسیو کا س کرامت مونږ ته پیش کا الله وی استا اختیارات نشتی ښا اختیارات زما دي دا اسبابونه بهر چی شي دا اسبابونه بالا دا زما اختیار دي انما يستجيب الذين يسمعون یقینا قبل آگسان تسلی ورکی الله پیغمبر تا دا خلق ولی نه منی نو الله وی قبلی هغه کسان چې اوري مطلب دا چې ژوندۍ ناغه اوري ناغه منی والموتى يبعثهم الله او مړی الله به را پورته کوي ثم الی یرجعون بیا به الله طرف ته ورګرځول کیږي نو مړی چې نه اوري نه نو دا کافر چې دی نو دا دیسی دی چې دا د مړو په شانتی دی دیږي مختلف تفسیرونه لیکي تفسیر مظاهریم لیکي جلالین هم دا خبر لیکي چې اے الکفار شبههم بهم فی عدم السماع چې د دې تشبیه ورکړل د عدم السماع کې چې هغه اورینا مړی اورینا دا خلق پشان د مړو دي نو دی حق خبره نه اوري تفسیر سراج المنیر خازن نشاپوری اغم وی هؤلاء الكفار بمنزله الموتى دا کافران په منزله د مړو دي لا يسمعون اورینا لقد الله قول انك لا تسمع الموتى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه او اذا خلق ولنا نازلږي په دبانه نخا د رب د طرفنا قل ان الله قادر وتوايقن الله قدرت لرونکي دی علی ينزل آیه په دې باندې چې را نازل کیو نخا ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دې خلکو نه پويږي نه
پویږي نه نو لګیا دي او دی سوال نه کوي تاسو نه کوي وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم او نشته هیڅ زنده سر په دې ځمکه کې ولا طائر يطير او نه مارغان چې هغه الوزي په خپل وزرو باندې الا امم امثالكم مگر دا ډلې دي استاسو په شان ما فرطنا فی الكتاب من شیء هیڅ کمه نه دې کړه منګه په کتاب کې د سشي ثم الى ربهم يحشرون بیا رب طرف ته بدی جمع کول کیږي یو دا چې دا څومره دي امم امثالکم ستاسو په شانته ډلې دي امتونه دي اصناف دي مخلوق دا ټول مخلوقات دي نو مخلوق خوراک ته محتاجي پدې باندې مرض راځي نصيحت ته محتاجي نو اغي معرفت د الله کوي او د الله تسبیح کوي دغه مرغان دي څومره زنده سر دي د الله تسبیح کوي دانګه نفع او ضرر کې پای کې احتیاج شته محتاج دي نو دا څومره چې دي نو دا غیر الله پسې نزي چې غیر الله پسې لاړ شي او داغه نه غواړي بابا چته ځاله نیولې چې بابا پسې لاړ شي نه داغي باباګان نشتی انسانانو ځان له باباګان نیولې او هغه پسې دې تمنګلو کوي ثم الى ربهم يحشرون بیا رب طرف ته جمع کول کیږي سور يحشرون ټول بمړه کول کیږي ټول بزي دوباره ژوند باره کې د انسانان دي پیریان دي ملائک دي دا به دوباره راپورته کول کیږي کم چې دا نور دي سمرا حشرات دي سمرا زنده سر دي چرین پرین دي دا به نه ژوند کیږي د بازي علماو داغي وینا دغه دا او خم دغه ښکاری ولې دا مکلف نه دي کم چې مکلف دي هغه به ژوند کیږي کم چې مکلف نه دي هغه به نه ژوند کیږي بعضی وی نه حدیث کې چې راځي چې بیخکرو او خکرور نو د بیخکرو نه با کم چې بیخکرو دي دا بیخکرو با د خکرورو نه بدله واخلي نو دا حدیث کې چې دا راځي نو مطلب ژوند کیږي با نو نور جواب ورکړي چې دا بیخکرو خکرور دا په انسانانو کې ویل کیږي دا کنایه د ظالم او د مظلوم نه یو بیخکرو ده ناغه مظلوم ده کم چې خکرور ده ناغه ظالم ده نو چې کم په انسانانو کې ظالم ده او بل مظلوم ده نو د ظالم نو بدلا واغسته شي الته قیامت کې دا حالات برازي او یحشرون یو معنا راځي د مرګ نو دی بمړه کړي شي خبره بخلاص شي والذین کذبوا بیااتنا هغه سان چې تکذیب کړي زموږ د آیاتونو سمون کان دی حکمن چاړه غاندي په ظلمات په تیرو کې روان دي مې یشاء الله یذللو چاله چاله غواړي نو گمراهي کی و مې یجعل و یشاء یجعله علی صراط مستقیم او چا بار چې الله غواړي نو ګرځي هغه لرا روان کی هغه لرا پنه غلار قل رایتکم ان اتاکم عذاب الله وتوای خبر را کې مالا کراشی تاسو باندې عذاب د الله تدکم سا راشی تاسو باندې قیامت راشی عذاب راشی مرګ راشی غیر الله تدعون آیات تاسو د الله نه سوا بل چاته با आवाज کوئ ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې بل ایاه تدعون نو دلته کې تاسو به الله ته आवाज کوئ بل چاته وکوي نو دی بغلی شي جواب نشي کولای نو الله وی جواب تو ولا ورکا بل ایاه تدعونا بلکې تاسو هغه یو الله ته आवाज کوي فیکشف ما تدعون الیه الله بل رکی تاسو نه اج تاسو आवाज کوي الله ته ان شاء الله واړي وتنسون ما تشركون هروي بتاسو اج تاسو کوم د الله سره شریکان کوي نور زینو کې الله داغه تذکرہ کوي سورۃ یونس کې مرাজি 22 کې سورۃ بنی اسرائیل کې و مرাজি سورۃ روم کې مرাজি ولقد ارسلنا الى امم من قبلك یقینا لګلې منګه امتونو داستانه مخ کې نا خلکو تکذیب کړل فاخذنام راو نیول منګه غیلرا بالباسای وزراء پس فقر و فاقه باندې په سختو د مالونو باندې وزراء د بدنونو باندې لعلم يتزرعون د پاره داخله ګرځي الله ته تزرع عاجزیو کی فلولا اجاهم باسنا نو ولنا کله چراغ دی باندې عذاب زمونږه تزرو چې دی هغه عاجزی کړي وې
ولكن قصد قلوبهم لیکن سخصون د دې وزین لهم الشیطان او ډولی کړل د خلکو وزین لهم الشیطان او ډولی کړل د خلکو ته شیطان هغه سوچ د خلکو کوم عمل کاو خلکو ته خپل عمل خيسته کړ خلکو ته خپل عمل خيسته کړل فلما نسوا ما ذکروا به نو کله چې هیر کړ د خلکو چې دی لپاره ورکول کېده په ایمان فتحنا عليهم ابواب كل شيء نو کولاو کړي موږ په دې باندې دروازې دار شي حتا اذا فرحوا تر دې پورې چې دی لوی وکړه دی خوشحالي وکړه بما او تو په اسمانه چې ورکړی شي دی لا اخذنام باتتن راونی ول موږ دی لرا اچانک وایزا مسلمون په دغه کې دی نه امید کوم کې چپ ناسو دلته کې وای فتحنا علیهم ابواب کل شی هر قسم دروازې من کولاو کړي نو دا دروازې دا برکت نه دي بلکې دا د دیلا ډیل ورکول دي لکه څنګه چې یو سړی مہر راونی سي په دریاب کې په اوبو کې سین کې نو هغه زوروري زور کوي نو دیوتا تناو سس کی دیوتا تار مزه سس کی ناغه ګرځي ګرځي هغه خیال دی چې آزاد شوم چې وګرځي راو ګرځي لګ ستړی شي نو دې چې راکاږي بیا سي در رواني نو فتحنا علیهم ابواب کل شی وی کم چې په نیکی کې راضي خ کې راضي ناغه کې وتوي سورۃ اعراف کې برازي 96 آیات کې فتحنا علیهم برکات کل شی وی بیا ته موږ برکات د هر شي کولاو کوم ناغه په نیکی کې په استعمالی کی برکات او دا عام طور باندې د خلقو د پاره دی خوشالیو کې نو اچانک الله وی راوی نسم فاخذناهم بغتة فقطع دابر القوم الذين ظلموا نو کړکړې شي زله دا قوم هغه سانو چې ظلم کړل والحمدلله رب العالمین ټول صفاتونه د خدای ته خاص الله د پاره چې رب دې د ټول عالم دو فقطع دابر القوم الذين ظلموا نو کله چې ظالم قوم تباشو نو توایا الحمدلله قل ارائیتم وتوایا آیات سوچ کړل ان اخذ الله سماعكم وابصاركم کلا واخری استاسونا وغن استاسو سترګ استاسو وختم على قلوبكم مهر لګي استاس بزنو بای من الہ غیر الله سوچته د الله نه سوا بل یاتیکم بی چراوړي تاسو له دغه سيزونه سترګې غوګونه زړه تاسو له راوړي انظر کیف نصرف الایات وګورا څنګه بیانو تفصیل سره تنمغه سمم یسدبون بیا دی مخړی قل ارایتکم وتوا آیت سوچ کړل ان اتاکم عذاب الله بغتتن کچر راشی تاسو باندې عذاب د الله اچانک ناسا پراشی او جهرتن یا پخکار په خو باندې راشي هل یولک للقوم الظالمون نو نو هلاکی مگر قوم ظالمان کده شپې راشي یا د ورځې راشي بغتتن د شپې راشي جهرتن د ورځې راشي نو هلاکی کې وسوک نو چې عذاب راځي نو ظالم بتبا کیږي وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین او نه لرا لګومغه پیغمبران مگر زیر ورکون کی او ير ورکون کی فمن امن چاچی ایمان راوړو اصلاح اصلاح وګړه خپل عمل فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نو ير بدی باندې نو بدی غمجن کیږي والذین کذبوا بآیاتنا هغه سان چې تکذیب کړي زمودایاتونو یمسوم العذاب رسی بدی عذاب بما كانوا يفسقون بسبب دې فسق کاو داخله لګیا دي ته ځان ته رسول وې کنا جزان ته رسول وې نو ساسره خزانی ساسره د غیب علمي ستده ساسره د ملائکی یاد ته د ملائکو په صفاتو کې نو جواب کوي قل وتوا لا اقول لكم عندي خزائن الله نو ما زتاسو دا خبره چې زما سره خزانه د الله دي دا خبره ما نه کړل نو ما غلط خبره کم څه چې ما سره نشته نه ویم ولا عالم الغیب نویم دا خبره چې زه پوهیږم په غیب باندې د غیب علم ما سره دی دا نویم غلط خبره نه کوم ما سره چې کوم څه دی هغه ویم ولا اقول لكم اني ملک او نو ما دا خبره تاسو ته چې زم د ملائکو د جنس نه د ملائکو د جنس نه نورانی مخلوق دام نویم ان اتبع الا ما يوحى الي زما کار څه دی زه تابعداري نه کوم مگر دا څه چې وਹੀ کول کیږي ماته زه داغه تابع ورستو سورۃ هود کې هم دغه سرازی یو درشم کې حال یسوی الاما والبصیر
وتوا آیا برابر کې دی شي وړاندې ولیدونکي افلا تتفکرون تاسو فکر نه ولي کار نه لای وانذر بالذین یخافون ان یحشروا یرا ورکا پدې سره هغه سان را چې یریږي ایو شروع چې دی برا جمع کړي شي خپل رب ته لیسلم من دونه ولیون نبی د دې لپاره د لانا سوا سوک دوست ولا شفیعون نه سپارشي لعلهم یتقون د پاره داخله متقیان شي ولا تطد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه او مشړه هغه سان را چې رابلی خپل رب لرا بالغداة والعشي سبا او بیگا یریدون وجهه غواړي رضا د الله ما علیکا من حساب من شیء نشته پتا باندې د حساب داغي نه سو وما من حسابک علی من شیء او نشته د حساب ستانه پاغي باندې سو یعنی ستا تپوس بداغي نه کیږي داغي تپوستان نه کیږي فتدردهم کتاو شړل دی لرا فتكون من الظالمین نشیب الظالمانونا دغه مسلمانان غریبانان نیکان کدا تا وشړل نو ګره ظالم بشي شړلی نه دی وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا دا اولنی عقبه دا کله چې تراشي داسې زه تلاړ شي د داسې زه یې چې الدګي حالات ټول خراب دي او تراشي قران کریم بیانې نو خلق بوي د قران باندې ته پوښوي ولې نور مليان نشتی نور مليان بنه پويږي او تپو راغلی نو الله داغه جواب کوي وکذالک فتنا بعضهم ببعض دارنګي ازمیخ کومګه امتحان کو باز دی په بازي باندې ليقولوا ناقبت بداشي چې داخله بداسي وي اها اولای من الله عليهم من بيننا آیا دا خلک دي چې الله احسان کړل په دی باندې زمنګ پمنس کې زمنګ پمنس کې جو دې پوه شو په قران باندې چې قران راغه قران بیانای نو جواب علیہ السلام بعالم بالشاکرین آیا نه دی الله په شکر گزارو باندې چې څوک شکر گزار دی الله هغه علم ورکو قران ول ورکو چې هغه چې څوک به بیان کوي شکریا به څوک ادا کوي د هر یو شی شکریا داغه په مثلی د علم شکریا دادا چې بیان کوي د قران شکریا دادا چې قران وې قران کریم علم د الله درکو قران ته یاد کو قران ته عزت کو نو دا وایا یو سړی تعالی ټوپۍ درکړه نو داغه شکریا دادا چې پسرې کا تعالی بل څه شی درکو نو داغه شکریا دادا چې هغه شی استعمال کا داغه په موافقه دا سینا ټوپۍ دل درکړه نو تخپې ته واچولا نو خپې باندې یو تړلا نو دغه کې داغه وسرسي نو تبه ټیلواله گزار کړي به او پړق به دل درکړي او ټوپۍ به ناغستی ته د دې مستحق تابل تعالی سوګ احسان در کی تاثر سوګ تحفه در کی تعالی نو علیہ الله بعالم بالشاکرین نو چې کله تا بیان شروع کو نو چې خلک اعتراض کوي ویا الله ته پتا وا نو الله مال قران را کو چې دې به بیان کوي نو الله زرا واست مکین ول منبر باندې وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا او کله چې راځي تا ته کسان چې ایمان راوړي زموږ په آیاتونو باندې فقل سلام علیکم نو تو سلام وایا سلام وتا سلام علیکم تو سلام وایا د خپل طرفنا یا سلام علیکم تاسو باندې سلامت یاد د الله د طرفنا سما طرفنا باغی سلام وایا یا دادا سلام علیکم اغه ته مرحبا وایا سلام په معنا د مرحبا باندې هم راځي یا سلام په معنا د حوصله افزای باندې چرال استغفالا نو ته داغي حوصله افزای وکا سلام په غنو مانو باندې راځي یو سلام د رحمتي یو سلام د تحیی سلام د تحیی چې ده نا السلام علیکم نا جواب غواړي وعلیکم السلام یو سلام د دعای لکه سلام علی نوح فی العالمین سلام علی الیاسین سلام علی نور انبیاء علیهم السلام وغیرہ داغه تذکرہ دا په معنا د دعا باندې دارنګه سلام کله راضی په معنا د په خیر باندې لکه دام دې تناسه سړی راغې نو هغه ته سلام کې نه ته په خیر به وې هغه السلام علیکم وې وعلیکم السلام نور پسې په خیر یا سلام په معنا د حوصله افزای باندې
نو د مرحبا او د حوصله افزای په معنا باندې راځي. دارنګه دا الله رب العزت د طرفنا سلام کول کیږي. کله سلام د استیزانی د اجازت، کله سلام د متارکی. یو سړی دی هغه ستاسو سره باس کې السلام علیکم لاړم دنا، نو هغه ته وایي سلام د متارکی. یو یې سلام د استیزان. رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقو خدا کله چې تاسو راځي یو ځای ته ورننوځئ نو اول اجازت غواړه، نو اجازت به داسې غوښتو السلام علیکم ادخلوا، نو سلام به وکړو ورپسې ادخلوا به وې، نو دا سلام د استیزان دی ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې پیرې طریقو خدا چې درې پیرې وکړي سلام جواب ملاو نشو نو واپس کیږي. بل سلام د انبیاء علیهم السلام د الله د طرفنا، سلام د جنتیانو دام قرآن کریم کې راځي، سلام د اعراف والو، سلام په معنی د سلامتیا، سلام علی ابراهیم و سلام علی ابراهیم قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراهیم، ناغه په معنی د سلامتیا باندې دا په مختلفو معنو باندې راځي. یو سلام کول کیږي مقبره باندې، په مړو باندې سلام کول کیږي، نو هغه ته سلام د دعا وای. شاه ولی الله رحمت الله علیه وی تحفۃ الموحدین کې هغه وی سلام موتا سلام دعا استو. مړو باندې چې کوم سلام کول کیږي نو دا سلام د دعا دی، نو سلام د دعا د جواب محتاج نه وي، سلام د دعا چې دی ناغه د اوریدو محتاج نه وي. نو مونږ چې کوم وایو السلام علیکم یا اهل القبور، نو دا په معنی د دعا باندې دی. السلام علیکم دیار قوم مؤمنین، نو دا په معنی د دعا دی، دا نه چې هغه اوري او دا غي جواب ورکړي. دا نه کوم سلام چې کول کیږي نو بیا سلام چې کوم د تحیه دی دا به کم ذکی کې، نو ډیر زیونه داسې دي چې هغه کې سلام کول من دي. یو سړی دی موز کوي، تلاوت کوي، ذکر اذکار کوي، ناغه باندې سلام کول من دي. یو سړی دی بیان کوي یا بیان تناسته اوري، درس ته درس کول کیږي، درس اوریدل کیږي، نو هغه باندې سلام کول من دي، هغه باندې سلام نه کوي. دارنګي یو سړی لګیا دی بانګ وایي تراله السلام علیکم، سلام په هغه نه کوي. یو سړی دی هغه اودس کوي په غسل خانه کې دی، لامبي یا استنجا تناسته اودس تناسته، هغه باندې سلام نه کوي. یو سړی بربند دی هغه باندې سلام نه کوي. یو سړی د ګناه په ځای کې دی هغه باندې سلام بنه کوي. دا ګڼ زیونه دا سیدی چې باغی باندې سلام بنه کې. یو جماعت ته جماعت کې عمومي طور باندې سلام نشتی چې سلام عمومي طور باندې تکې چا دغه دروازې نه ورننه وته ته السلام علیکم دا سلام نشتی. ها کته چا څوک تا متوجه شو غلې غونته کې هغه ته سلام کول شي، عمومي طور باندې ونه کې. نو باز خلک راشي دلته بیان کول کېږي هغه आवाज نو السلام علیکم، او کله به باز سره براشي ناغه به خلکو سره لاس ملاوي پکې، حکم چې مقرری بیان کوونکې هغه سره به لاس ملاو کې السلام علیکم وي. نو دا پیجندل پکاري چې کم ځکه سلام کول شته او کم ځکه نشتی. دارنګه پردی خزه دا پردی خزه باندې به سلام نه کې. دارنګه د ګناه زیونه هغه کې ذکر کړلی شطرنج وغیرہ، دارنګه غانا بجانا اوریدونکې غانا بجانا ویونکې هغه باندې به سلام نه کې. دا د ګناه زیونه دي، ګناه کارونه دي. كتب ربكم على نفس الرحمه لكل استعرب بخبل زامه رحمت کول انه من عمل منكم سوءا، دا خبره چاچی عمل کړل استاسونه د بدی پجال باندې ثم تاب من بعدی بیا توبه واستار استدین واسطه استای د کړه خپل عمل فانه غفور رحیم، یقین الله دې بخون کې مهربان. وکذالک نفصل الایات، بیا راغه کذالک نو کله چې داغه نواوړي نو دلته کې دې بیا بل سوي
بس دغه یو مسله دې زده کړله سبله مسله وکړه کنه موږ د چرته سچته س قصو کا چې د واقعا راته بیان کا د پیغمبرانو قصې راته وکړه پیغمبران تیر شي دي ګڼ پیغمبران دي داغي قصې وکړه اولیاء کرام دي بزرگان دي نو داغي قصې وکړه س واقع راته بیان کا بس دغه یو مسله دې شروع کړله داغي جواب وکذالک نفصل الآیات دارنګي تفصیل سره بیانو موږ آیاتونه ولتستبینا سبیل المجرمین د دې لپاره چې خخکار شي لار د مجرمانو ولتستبینا سبیل المؤمنین ولتستبینا سبیل المجرمین د مؤمنانو لار واضح شي د مجرمانو لار واضح شي دا خبره چې بار بار کوم د دې لپاره کوم چې مؤمن پکې جدا شي مجرم جدا شي قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله دا خلق بوي رازا موږ سره ملګری شه جګړې دي دا جګړې بخلاصي شي الله وتوا انی نهیت یقین زمانہ کړه شم انا اعبد الذین چې بندګي حکم دا چا چې تاسو ته را مدد شوای د الله نه سوا قل الا اتبع اهواکم دې کې بعضی په کې مولای چتا ناغه بتاته وي نه دا نه چې دا باسي چې تنزیه غونډه کې نه او جواب دا ده لا اتبع اهواکم تاسو کوی دا تاسو خواهشات دي زو تاسو ته خواهشات تابع نیم تابعداري نکوم د خواهشات تاسو غزل تو یقینا زب گمراه شیم په دغه وخت کې و ما انا من المهتدين او نه بهم زما په دغه وخت کې د هدایت مندون کو نه زب هدایت والا نیم کما تاسو خبر او منلا قل انی علی بینه من ربی وتوا یقینا دا خلق بیا بلګیای نو ته چې کوم نه وي نو په دې نه باندې څه دلیل شتي الګو په نه باندې دلیلونه نه په نه باندې دلیل نه په اثبات باندې دلیلی بیا هم ته نقل اړیږي زدا تویم انی علی بینه من ربی یقینا ز په واضح دلیل باندې د خپل رب د طرف نه وکذبتم بیا تاسو تکذیب کړل دا تاسو نه مانی تاسو تکذیب کوئ ما اندی ما تستعجلون به نشته ما سره اختیارات دا تاسو ته سره غواړي ان الحكم الا لله نه دا فیصله مگر دا الله په اختیار کې دا ان الحكم الا لله سورۃ یوسف کې مرাজি ان الحكم الا لله نه دا فیصله حکم نه ده مگر دا الله په اختیار کې دی الله چې سره لګي هغه یقص الحق الله حق بیانوي او هو خیر الفاصلین الله دې بهترین فیصله کوونکو نه قل لو ان عندي ما تستعجلون به دی بیا وی ٹھیک دا حکم بدا الله نو طالب سے اختیار در کړی کنا نو الله وی جواب ورکا قل لو ان عندي ما تستعجلون به کچره و ما سره اختیارات دا اوسه چې تاسو ته دې سره غواړي لقضی الامر بیني و بینکم نو خامخا فیصله بشو زما تاسو منځ کې زما استاد منځ کې فیصله وشو خبر مخلاص شو زه دومره صبر کوم کې نه ما الله چې څومره صبر کوي کمال اختیار را کړو ک دل عذاب ورکه جو ورکه والا جما خبر خلاص کړوا والله عالم بالظالمین الله خپوا دې په ظالمانو باندې بیا دی بیا وای اختیار به سره نه نو علم خو به سره کنا کله برازي نه الله جواب کوي وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو دا الله سره کنجانه د غیب دی نه پويږي پاغبانه ما سوا د الله کنجانه د غیب د الله سره دی خزانه د غیب د الله دی د الله سره دی مفاتيح وای نو یا دا جمع دا د مفتاح یا د مفتاح نو کوم مفتاح شي نو د کنجانه چابیانو ته وای او کو مفتاح شي نو بیا با خزانو ته وای وعنده مفاتيح الغیب دا الله سره کنجانه د غیب دی یا دا الله سره خزانه د غیب دی لا يعلم الا هو نه پويږي نه پېژني هغه لرا ما سوا د الله نه ويعلم ما في البر والبحر الله پويږي پاس چې بوچوبږي په دریاب کې وما تسقط من ورقه نرا لويږي سپانا الا يعلمها مگر الله پويږي پاغي باندې الله ته پته ده ولا حبه في ظلمات الارض او نه غرزيږي یو دانا پتیرو د اسمکه کې ولا رطب ولا يابس نه سوشته او نه سلام ده الا في كتاب مبين مگر په کتاب کار کې دي بعضی دانی وچی دي بعضی دانی وج لمدی دي دارنګه بعضی جبه وچی دي او بعضی لمدی دي ذاکرین هغه لګیاري خپل جبه د الله په ذکر باندې لمدې ساتي بعضی سترګې داسي چا وچی دي او بعضی سترګې لمدی دي د الله د یرینا هغه کې اوخ کې راځي
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الله غزاد ته چې خوب راولي پتا سمای د شپې ويعلم ما جرحتم او پویږي الله پاسمای تاسو غټي د ورځې ثم يبعثكم فيه بیا الله را پورته کې تاسو په دې ورځ کې ليقضى اجل مسمى د دې لپاره چې پورشي هغه نیټه مقرره ثم الیه مرجعهم بیا مرجعکم بیا الله طرف تاسو ورګرځیدلې ثم ينبئکم نو بیا به خبر درکې تاسو لا پاسمای کنتم تعملون چې تاسو کوم عمل کاو ورځ د شپې سره اود کی یتوفاکم باللیل دلته کې توفی په معنا دا اود کې دودا مخکې یو ځای راغلی ولته توفی مونږ ویلو اخذ الشی وافیا یو شی پورا غستل دلته کې سره اود شي نو چې اود شي نو بعضی لکه رستو یو ځای راځي الته ذکر کوي چې انسان کې دوه قسم روح ده یو ته روح حیات وای او یو ته روح تمیز وای نو کله چې سړی اودشي نو روح حیات پکې او روح تمیز تیوزي نو بیا دې پسمای پویږي نه دې سئینی نه ساوري نه نو دغه تمیز تی وتلی او کله چې دې مرشي نو ددنا روح تمیز موزی او روح حیات تی موزی دوار تیوزی وهو القاهر فوق عباده الله زورور دے پخپل بندگانو باندې ويرسل علیکم حفظا اور علیگی پتا زبانے حفاظت کو ان کی ملائکہ ساتن کے ملائک رستو راضی ملائک دی مختلف یو حافظہ ملائک دی یو سورۃ رات کے بنازی ولہ معاقبات من بین یدیہ من خلفہ سورۃ رات یو لسم آیات کے راضی اغا معاقبات تی رستو کون کی دی عذابنا تکلیفنا مصیبتنا او د دې خلکو چوکیداری کون کی دی او بل له کرام کاتبین سورۃ انفطار کے راضی دا درې قسمه دا ملائک دی د انسانانو سره نو حفاظت کون کے ملائک دی حافظ دی حتی اذا جاء احدکم الموت تر دې پورې دا ملائک د دې سره چې کلا راشي او د دې تمرګ یو د تاسو تمرګ توفت رسولنا نو اخلی ساده دنا استاجی زمنګا وهم لا یفرتون غیس کو تعین کوي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق سړی مړ شو ختم شو خبر اخلاص شو الله وینا نه ختم نه ده ثم ردوا الى الله بیا واپس لشي دي واپس کولې کېږي د خپل رب ته الله ته مولاهم الحق چې هغه مولا دې مددگار دې پرشتیا باندې الا خبردار له الحکم د الله په اختیار کې فیصله دی او هو اسرع الحاسبین الله دې ډیر زر دې حساب کوونکو نا مالک حقیقی الله دې ناصر الله دې ناغت ابزی قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر وتوان سب نجات در کی تاسلا د مصیبتونو د بچوبې د دریابنا تدعونه تزرع وخفيا چرابل تاسو غلرا پاج زبانه په پړه باندې لینا جانا من هذه کا الله نجات را کر منګلا د دینه لنکونن من الشاکرین خامخ شو موږ د شکر گزارونه قل الله ينجيكم منها وتوا الله نجات درکې تاسو له دغنا ومن کل کربنا او د هر مصیبتنا ثم انتم تشركون بیا تاسو د الله سره نور شریکان کوي قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم وتوا الله قادر دی على يبعث عليكم پدې باندې چې ايبعث عليكم چې راولیگی پتا سو باندې عذاب من فوقکم ساسو دل پاسنا ومن تحت ارجلکم ساسو د خو دلان دینا او یلبسکم شیعا یوزگی تاسو را مختلف ډلې ويذيقکم ويذيق بعضکم باس بعض او سکی باز تاسو عذاب د بازي انظر کیف نصرف الایات وګور څنګه بیانو موږ تفصیل سره آیاتونه لعلهم يفقهون د پاج داخله پوشي لپاسنا عذابون راضی لاندې ناراضی نو لپاسنا طوفانون راشي بارانون راشي دیته وي لاندینا زلزلې راشي لاندینا غیاګانې او پسلونه هغه ختم شي عذابونه شي دانګي دا لپاسه طرفنا بادشاہ دے وزیر دے لپاسه چې کوم خلق دے عہدیدار دے ددنه عہده اوچته دا هغه دی داغه د طرفنا په دمایس عذابونه شي هغه د لپاره یو عذاب شي دارنګ لاندې ماتحتی داغی طرف نه عذاب شي اولادی داغی طرف نه پدمای عذاب شي وی اولاد نه دی خو بس عذاب دی وی
دغه رنګ اخوند رضا با هغه خپل کتاب کې لیکي ارشاد الطالبین دا غبل کتاب دی یو مخزن اسلام دی او یو ارشاد الطالبین دی ناغي کې لیکي چې کله په ملک بدعات ډیر شي رسم و رواج ډیر شي نو ظالم بادشاہ مقرر شي او یلبسکم شیعا کله مختلف ډلې بشي نو یو ډله ده نور پسې بل ډله ده نور پسې بل ډله ده د یو بل مخالف دی یو بل خلاف دی دا د الله طرفنا رحمت نه عذابي او یلبسکم شیعا وکذبا به قومک تکذیب کړي د دې ستا قوم او ول حق حال دا چې دا کتاب حق دی دا مسله حق ده قل لست علیکم بوکیل وتوای نعمت تاسو باندې کارساز وکیل تاسو نیم لیکل نه به مستقر و سوف تعلمون دار خبر د پارا وخت د واقع کې دوه زید واقع کې دوه و سوف تعلمون زری تاسو پوښی و اذا رایت الذین یخوضون فی آیاتنا او کله چې ان ته کسان یخوضون فی آیاتنا چې کله ورنوزی دی په ابس کې ابس باسونه کوي ګډوډواله کوي فی آیاتنا زم پاتونو کې فارزان هم نه راز کو د دینا حتا یخوض فی حدیث غیر تر دې پورې چې ورنوزی دی په نور خبرو کې کله چې دی د قران او سنت خلاف خبرې کوي ناغي سره مور نه نوزا اغي سره خبره مکوا اغي سره کینا ما سورۃ النساء کې یو سلسله ختم کې ویلو ولې کته د اغي سره په دغه کې لګیاي ناسه نو تب هم داغی ازم مثلهم وی تب هم داغی پشانتی بیتا نو داغی سر بکینے نا مجرم سڑی سر بنا کینے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ شَيْطَانُ فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ او کهیر کی تانا شیطان دنا خبر هیر کړه راغله کې ناشته وسره اغه دا خبر شروع کړي نو فلا تقعد نو بیا مې ساريګه مکه نو سره بعد ذکر رست د یاداشنا مال قوم الظالمین قوم ظالمانو سره یادا دا چې کلا تا دا پته ولګی دا نو بیا وسره مکه نه فلا تقعد بعد ذکر مال قوم الظالمین وما على الذين يتقون من حساب من شيء او نشته پاکستان باندې تقوا اختیاري متقیان دي مؤمنان دي من حساب من شيء داغي دي حساب نه پتا باندې ولكن ذکر لیکن دا پند لعلم يتقون دا پاجدا خلق متقیان شي نو دیتا आवाज او نصيحتو کا خبر او توکا کافر فاسق بدعتی مبتدع اغت مراد قوم ظالمانو نا بعد ذکر مال قوم الظالمین دا بل وما علی الذین یتقون نشته پاکستان باندې چې تقوا اختیاري داغي د حساب نسو مطلب دغه مشرکان دي کاغه ارسوک چي دي داغي حساب بد دي سره نه کیږي دی باندې لازم دي سو ولکن ذکر لکن علیکم ذکر لیکن تاسو باندې لازم دي پن ورکول اغیلا لیکن ذکروهم ذکرا لیکن پن ورکوي اغیلا پن ورکول لعلهم یتقون د پایشي هغه متقیان شي چې دغه کافران ظالمان اغي اسلام تراشی تقوا تراشی وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا او پرېګ دا کسان لرا اتخذوا دینهم چې نیولې دین خپل لعب او لهوا ټوکی او مزاق وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کې چولې دی لرا ژوند دنیوي وذکر بیا پن ورکوا دی له په قرآن باندې ان تبصل نفس دې د پارا چې اون شرمېږي او نس بما کسبت په سبب دا چې کم کسب کړل له سلام من دون الله ولی نشته دا د پارا د الله نه سوا سو دوست ولا شفیع نه سپارشي وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها ک دا نفس پیډیا ور کوي هر قسم پیډیا ور کول لا یؤخذ منها نه واغسته کی د دنن مکه وی لا يقبل لا تقبل نه وقبلیږي اولئک الذین ابسلوا دا کسان دي چې شرمول شوی دي بما کسبوا په سودا چې دي کم کسب کړل لهم شراب من حمیم د دې لپاره اسکاک د ګرمو بونه او عذاب علیم عذاب درناک دي بما کانوا یکفرون په سبب دي کم کفر کاو ان تبصل نفس یوم ان کیږي چې اون شرمېږي کراهیت ان تبصلا یا لالا تبصلا دې د پاره چې هلاک نشي یو نفس بخپل عمل باندې
دې د پاره چې اون شرمیږي یو نفس په خپل عمل باندې، یا ان تبصل نفس دې د پاره چې گرفتار نشي یو نفس په خپل عمل باندې. نو دې لګیا دي دین نے مزاح جوړ کړل، لوبې جوړې کړلې، تماشې دې لګیا دي تماشې کوي او تماشې جوړې کړلې او هغه ته دین وایي. نو باز خلک لګیا دي غړیږي او هغه ته دین وایي. نو چا په ذکر سره لګیا دي چې غړیږي، څوک لګیا دي عرسونه کوي او څوک لګیا دي په یو سبان او بل سبان دي، چا اختری جوړې کړلې عرسونه جوړ کړلې او باغی کې لګیا دي دا کسب کوي. نو خپل دین نے لوبے مزاق جوړ کړلې یا لوب او مزاق ته دین ویلې. قل انا دو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وتوا انا دو من دون الله، آیا دا الله نه سوا بل چاته منګه आवाज کو ما لا ينفعنا چې موږ نه فائدہ را کولې شي ولا يضرنا نظر را کولې شي، یا لا ينفعنا ولا يضرنا نه فائدہ را کولې شي ولا يضرنا او نرا نظر لري کولې شي، یا ما لا ينفعنا کمن ولا منګ دا هغه تر مدد شوای نو فائدہ را نشي را کولې، او کمن وته आवाज نکو نو نه منګ له ضرر را کولې شي. ولا يضرنا ونرد ولا قابنا واپس بشومغا په خپل پوندبانه بعد سادان الله رستدان چې الله هدایت کړل موږ ته کلذي استاوت الشیاطین پشان دا غسړي چې ګډوډ کړي غلر شیطان فلارځي پزمګي حیران او پریشانی. لو اصحاب داغه ملګری يدعونه چې आवाज کوي هغه ته ال الهدى هدایت طرف ته اتنا چې موږ تراشه قل ان هدى الله هو الهدى وتوایق هدایت د الله هغه کامل هدایت. وامرنا لنسلم لرب العالمین او موږ ته حکم شوی دی چې موږ غاړه کیدو رب العالمین ته، رب العالمین طرف ته موږ دی غاړه کیدو دا خبر دی منو. دی لګیا دی دی وې ته زمنګ نه ته جایز هوا او مخالفت مکوا. نو داغه جواب وکړو انا دو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. دارنګه عزت تعوت هو شیاطین ګډوډ کړي هغه شیطان وی استعوته ازلته شیاطین وی. امام بخاری وی گمراہ کړل هغه شیطان پزمګه کې حیران او پریشان اسی چلو کم، یا استعوته شیاطین غرزول هغه شیطان سورۃ حج کې راځي من یشرک بالله فکأنما خر من السماء او تهوی به الريح فی مکان صحیح. الګه استعوته خبر راځي نو غرزول اغلا او تهوی به الريح، تهوی به الريح فی مکان صحیح وي. نو تهوی استهوته نو غرزول اغلا شیطان پګندګي کې غرزول حیران او پریشان دي سي چلو کو. وای له اصحابون د ملګری دي موحدان دي هغه د आवाज کوي ال الهدى هدایت طرف تراشي اتنا من تراشا د هغه لګیا دي هغه شرک ته خلق را بولی او دا موحدان لګیا دي توحید طرف ته را بولی. د دې لګیا دي وای راشه زنګ مشرانو پسې او کم چې موحدان دي هغه وای نه راشه په دین پسې دین حق پسې راشه قران او سنت پسې راشه. وامرنا لنسلم لرب العالمین وانا اقیموا الصلاة ما تخدا حکم شه دې چې قائم وای مانځل را وتقوا يرکوي د الله نه وهو الذي لا توشن الله ذات ته چې هغه تبا تاسو ټول جمع کول کېږي. دلته ان اقیم راغله ان اقیم ولنقیم الصلاة ما ته حکم شوه دې چې دې منځ قائموم، یا امرنا ان اسلمو منګ ته حکم شوه دې خبره چې تاسو غاړه کېدی ان اقیمو او قائم وای مانځل را واتقوا وهو الذي لا تشرون الله ذات ته چې تاسو به ټول جمع کول کېږي هغه ته وهو الذي خلق السماوات والارض الله ذات ته چې پیدا کړی اسمان او زمکا بالحق د حق کار کولو لپاره لإظهار الحق بالحق په حق باندې پیدا کړل د اظهار حق د لپاره پیدا کړل. ويوم يقول كن فيكون او الله به دوباره بیا راپورته کوي بیا به راجوندي کوي باور باندې چې وای وتا چې وشانا بوشي قول الحق د الله وینا رښتونی ده وله الملک د الله د پاره اختیارات او ينفخ فی الصور باور باندې چې پوګواله شي پښپېلې کې دوباره بیا دا ټول عالم راپورته کی
انسانان بټول راپورته کی پیریان به راپورته کی عالم الغیب والشهاده لا پوده په غیب باندې په ښکارا باندې او هو الحکیم الخبیر الله دې حکمت والا خبردار دلته کې وایي هو الذی خلق السماوات والارض بالحق الله په حق باندې پیدا کړل د اظهار حق د پاره بعضی ځکه دلته کې لولا لما خلقت الافلاک هغه حدیث خلق ذکر کوي الله وایي چې اسمان او زمکه می پیدا کړل د اظهار حق د پاره او دلته کې دی وایي لولا لما خلقت الافلاک نو بعضی دا شمار کړل په موضوعاتو کې مولا علی قاری رحمت الله علیه شمار کړل موضوعاتو کې هغه کې ذکر کړل نو دا حدیث صحیح نه ده دا چا ځانه جوړ کړل اگر چې بعض خلک د دې د تصحیح کوشش کوي کچر استاد جبینا استاد خلینا د توحید کلمات مسله د توحید بیانول نوې نو ما به اسمان او زمکه نو پیدا کړی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ واقعہ ذکر کئی مناظرہ یا دعوت ذکر کئی د ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کلچوی ابراہیم علیہ السلام لِأَبِيهِ آزَر خپل پلار آزر تا اتتخذ اسناما آلهہ آیا تنسی تو جوڑے بوتانونا خدایان وینو میں تاریخو او لقب د آزرو آزر مطلب الٹت لنکے کوگت لنکے نو دے پا کوگ روانو د دین د الله د توحید نه په کګبان روانو په شرک روانو ابراهیم علیه السلام دعوت ورکړل نو پلار لهم دعوت ورکړل نو قوم بادشاہ لهم دعوت ورکړل نو قوم لهم دعوت ورکړي مختلف د ابراهیم علیه السلام دعوتونه داغه امتحانات داغه څه تذکرہ بازی شی وا ابراہیم علیہ السلام یا ابتی سورۃ مریم کے راضی پلار له دعوت ورکړي نو بادشاہ لم دعوت ورکړو علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربه ان آتاه الله الملک هغه سره او دلته کې قوم له دعوت ورکړي نو د هر چا د بیان خبره جدا جدا پوه کولو انداز جدا جدائی نو قوم بسنګ پوه کې نو داغی تذکرہ کئی انی اراکا و قومکا فی ظلال مبین یقین انم تعالی را استا قوم لرا پا گمراہ اخکار کی تو بوتان جوڑے بوتانو تا آلہا وے نو تو ہو تم گمراہ استادا قوم گمراہ دے ابراہیم علیہ السلام بڑی خلی انداز بانے دعوت ورکڑے اپلار لا آغا خبر نو منلی یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی خبر کړو یا ابتی لا تعبد الشیطان لیکن په نرم لهجه باندې کاو چې کله وخت تیر شو نو د سړی جبا لهجه مټا کشي بیا د منی نه په قلار نه کیږي په خوګو نه کیږي جو په زارو شینوس وز نه کیږي په نرم باندې هوته نشوي نو په زور او په مٹاک لہجہ باندې وی انی اراکا و قومکا فی ظلال مبین یقین انم تعالی راستا قوم لرا پا گمراہ اخکار کی وکذالکا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض دارنگی خولی امنگا دادے دا پارا وی مزارے پا مانا دا ماضی باندے دا منگا وسو دا نخائیو پخواب دا من خودلیو وکذالکا نوری ابراہیم دارنگی خودلیو منگا ابراہیم علیہ السلام تا دلائل دا اسمان نو دزمکی لیولیکونا من الموقین دے پارا چشی آغا دا یقین کون کنا دے دا پارا منکر چی بائی بانی استدلالو کی او پخپلا پدی ماں اکلک شے یقین کون کیشی پہ خلقو تا دلیل پسمانے پیش کئی دے باندے ندا اولنے خبر دا چی ابراہیم علیہ السلام چی دا سک کرلی ندائی دا دے وجہ ندی کری چی پا شک کیو دے وجہ ندی کری چی خبر نو بلکہ دائی چی سوے نو دے وجہ نوے چی خلقو تا بھی دلیل پیش کی نو فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا نو کلا چی راو غڑی دا پاغما نشپا ویلی دا یوستور قالا ہازا ربی نو وی ہازا ربی آیا دا زما رب کے دیشی خلقو تا وی خلق بغس قائلے پس باندے نو خلق با قائل کی گی خلقو تراغل لے میدان تے اس راغل لے نو خلقو تے لگیا دے ہازا ربی دا زما رب دے خلق وی آو دا رب دے کنا قطرب وی دے کہ حمزہ استفہامی
هغه حذف ته قال اهذا ربي آیا دا زما رب دے یا آیا دا زما رب کې دی شي یا بعضی وایي چې هذا ربي في زعمكم دا زما رب دے ستاسو په خیال نه خلکو ته او دقه دی کنه یا قال يقول كل واحد منكم هذا ربي هر یو تاسو نه دا لګیا دی دا زما رب دی دا زما رب دی دا زما رب دی نو دا کې دی شي فقلما افلا خلق لګیا دی دا قصې کوي نو چې کله هغه پرې وته قال لا احب الافلين وزخنا خو ما پرې وتون کی کم چې پریوزی دا خو نه خوخم ابراهيم عليه السلام په دغه یو ټکی کې خلق لا دعوت ورکا سوچ او فکر ورکا افول په دې خلقو کې درې قسمه خلقي یو خواصي یو درمیانه خلقي او یو عوامي نو ټولو ته یو خبره په دغه یو ټکی کې ټولو ته وکړه افول کې امکاني او هر ممکن چې ده ناغه محتاجي او محتاج رب نشي کېده خواص په دې باندې پوه شو چې لکه دا خو غټه خبره وکړه درمیانه خلق هغه ته دعوت سوچ او فکر ورکو چې افول کې حرکتي او هر متحرک چې ده ناغه حادثي او حادث محتاجي او محتاج اعلان شي کېده هم پوه شو عوام هغه ته او افول ستوي غروب توي چې یو شی غایب شي رڼا تلاړ شي تسلط ختم شي داغه بادشاہي ختم شوا ناغه څنګه الہ کې دی شي عوام هم پوه شو لیکن څوک چې په ضد باندې اخته دي نه راضي نو فلما را القمر نو کلا چې ویل دا سپومای بازغن راختون کی قال هذا ربي راختون کی دا یا زلیدون کی دا نو هذا ربي هغه خبره دل کېم دی درې واړه هذا ربي آیا دا زما رب دی یا هذا ربي فی زعمکم دا زما رب دی تاسو په ګمان یا قال یقول کل واحد منکم هر یو تاسو نه داسې خبره کوي چې دا زما رب دی هر یو وای دا زما رب دی فلما افلا نو کله چې سپومای پرې وتا قال لئن لم يهدني ربي نو دلته کې دویمه خبره الله کوي ابراهيم عليه السلام دا سه خبره کړوا لئن لم يهدني ربي کچره هدایت نه وکړې ماته زما رب پوخا ليهدني پدې باندې چې لم داخل شي دا د ماضي معنی اور کوي نو مطلب دا چې مخکې ک الله ماته هدایت نه وکړي زوم تاسو په دې ګن کې اخته وې په دې شرک کې باخته وې لا لم يهدني ربي کچره هدایت نه وکړي ماته زما رب لا كونن من القوم الضالين نو وم بز خامخه وم بز د قوم گمراه سره فلما را الشمس بازغه نو کلا چې ویل د انور بازغه خرنا کونکه خزلیدون کې راختون کې قال هذا ربي و آیا دا زما رب دی هذا اکبر چې دا غټ ته لوی دی ټولونه فلا نخلقو هغه خبره بیا په دې کې راځي هذا ربي هذا ربي آیا دا زما رب دی یا هذا ربي فی زعمکم دا زما رب دی تاسو په ګمان یا هر یو تن تاسو کې لګیا دی وای دا رب دی او دا رب دی دا زما رب دی هذا اکبر چې دا غټ ته نخلق وی او کنه دا رب دی فلما افلت کله چې هغه پرې وته نور پرې وته نو قال یا قوم وی قوم زما انی بریء مما تشركون یقینا ز بری ما د اسنا چې تاسو کوم د الله سره شریکان کوي ز دینه پوخانه بری مخه دلته کې خبر راځي بازغتن نور چې ده نو دا مؤنث ده او دلته کې راځي هاذا ربي نو هذه پکارو چې هذه وته ویل چې انور خو مؤنث ته دلته کې را الشمس بازغتن او بیا فلما افلت نال ته بیا مؤنث صيغه راوړي نو دلته کې هاذا ربي ولې وی امام کسائی وی چې دلته کې دا په معنا د طالع باندې ده په معنا د مرئی باندې ده دا راحتون کې شی دا کم چې راخیږي کم چې لیدې کیږي کم چې ښکاریږي نو دغه شی دا رب کې دیشي نو خلق وی آو هغه وینا
کله چې پریوت خلقو ته دعوت دا ورکو یا قوم انی بریء مما تشرکون زبریم داس نه تاسو کوم د الله سره شریکان کوي نو دوه خبرې تیرې شوې درېمه خبره انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض ابراهیم علیہ السلام وی انی وجهت وجهي یقینا ما غزول خپل ځان خپل مخ الله ته میزان تابع کړل للذي فطر السماوات والارض اغذا چې پیدا کړی د اسمان نو زمکا حنیفن کړه په توحید باندې ما ان من المشرکین او نه مشرکانو دړل نام وهاجه قومه او جګړه وکړه دا غسرا قوم داغا قالا تحاجونی فی الله وقد هدان و آیا تاسو جګړه کوي ما سره د الله مبارکي حال دا چې الله ماته هدایت کړل الله ماته مخکې نه هدایت کړل او تاسو لګیای ما سره جګړه کوي د الله بارکي ولا خافوا د الله د توحید په بارکي ما سره جګړه کوي تاسو ولا خافوا ما تشركون به او زنه یریګم دا اسنا چې تاسو شریکان کړی د الله سره الا ايشاء ربي شيئا لیکن دا چې واړي رب زما سره وسع ربي كل شيء علما فرا کړه دې رب زما هر شي ته علم فلا تتذكرون تاسو د پن ولې نه لای وكيف اخاف او څنګه زوی ويریګم ما اشرکتم ما چې تاسو شریکان کړی د الله سره ولا تخافون او تاسو نه یریږئ انکم اشرکتم بالله دا چې تاسو شریکان کړی د الله سره هغه څه مالم ينزل به سلطان علیکم سلطانا چې نه نازل کړی الله باغ باندې پتا سو دلیل فایل الفریقین حق بالامن نو کم یو د دوار ډلونه زیات حقدار دي د امن ان کنتم مؤمن ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ الذين امنوا کسان چې ایمان راوړل ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او نه دې ګډ کړي نه دې شامل کړي د خپل ایمان سره ظلم شرک اولئک لهم الامن دا کسان یې پارا امن ده و مهتدون او دین هدایت مندون کی ظلم نمراد شرک ده چې شرک کړه ناغه د پارا امن نشتی مخکې ابتدا کې دامنګ ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو شوو چې ایون عالم یظلم کم یو سړی چې ابا ظلم نه کړي ظلم خو په هر سبانه داغه اطلاق کې دی شي په ادنا باندې کېږي په اعلی باندې کېږي نو خلاف اولا باندې هم د دې اطلاق کیږي نو کم یو وی چې ظلم به نه کړي نو بیا خو دې چا لپاره امن نشو نو الله وی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې سورۃ لقمان کې دی ان الشرک لظلم عظیم نو هغه مراد دی وتلک حجتنا تینا ابراهیم او دا دلایل چې ورکړی موږ ابراهیم علیه السلام لاله قومي د خپل قوم په خلاف کې نرفع درجات من نشاء چتو درجه چاچو غواړو ان ربک حکیم علیم یقینا ستارب د حکمت والا پوا دا پنځه دلایل د دې چې ابراهیم علیه السلام چې دا سکړلی نو دای په توحید باندې کړیو د توحید د دعوت د پاره کړیو دا نه چې ابراهیم علیه السلام هغه چته پتک تور تیر کې پاتې شوی او نور سپومې او ستوري چته لیدلی نو نه هغه چې سکول ناغه د توحید په ځبانه کول چې هغه مخکې نه الله ته هدایت کړو بعضی کسانو لیکلی نو دا هغه د وجنا غلام احمد قادیانی ناغم خبره راو وستا چې پیغمبر خو کله کله مشرکم کې دی شي وي هغه نه چاته پوسو کو وی ته پیغمبر ځانته وې ته پیغمبرې ته په غل وې تا خو بغلاګانی کولې هغه وې نو خلاص خبره ده یو پیغمبر چې د نبوت نه مخکې کافرم کې دی شي دغه اسرائیلیات دغه غلطی خبره هغه ته دغه غلام احمد قادیانی ته د خبرې کولو هغه مخور کړه پلاس کی چې هغه په د خپل ځان د پاره دا خبره وکړه حال دا غلطی بعضی تفسیرون لیکلی نو بے فائدې خبره لیکلی غلطه خبره لیکلی بعضی چا لیکلی چې ابراہیم علیہ السلام شک کے راستے سے گزرتے ہوئے توحید تک پہنچ گئے غلطی لیکلی ولې ابراهیم علیہ السلام د شک دلال نه راغله هغه د ابتدا نه هغه موحد دی کلک الله رب العزت دا پنځه خبرې دي چې وکړي یو داوی نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض الله وی بل دلایل متخودلیو لئن لم يهديني کې وې چې ما ته الله په هدایت کړل ان وجهت وجهي للذي فطر السماوات کې وې ما مخکې نزان الله ته تابع کړل اتحاجونی فی الله وقد هدان الته کې وی الله ما ته مخکې نه هدایت کړل
وتلک حجتنا الله وی دا زمونږ دلایل ابراهیم علیه السلام نے مور کړیو د قوم په خلاف کې ناغه دا دلایل پیش کړو نرفع درجات من نشا او چتو درجه د چا چې غواړو ان ربک حکیم علیم وهبنا له اسحاق و یعقوب او ورک موږ هغه اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام کلن هدینا دی ټول د موږ هدایت کړو و نوح هدینا نوح علیہ السلام موږ هغه ته موږ هدایت کړو په هدایت روان کړو من قبل دینه مخکې و من ذریته داوود او د اولاد داغه نو داوود علیہ السلام سليمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام وکذالک نجد المحسنین دارنګ بدلور کو موږ نیکو کار لرا و زکریا و یحیی او زکریا علیہ السلام او یحیی علیہ السلام عیسی علیہ السلام الیاس علیہ السلام کل من الصالحین دا ټول د کاملونه قانونا و اسماعیل و الیسع او اسماعیل علیہ السلام الیسع علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام کلن فضلنا العالمین دی ټول غرواله ور کړو موږ په عالم باندې و من ابائهم و ذریاتهم و اخوانهم او داغي دا او پلاران نو داغي دا اولاد نو داغي درونو نا وجتبینام ورکړو موږ دلرا وحدینام الى صراط مستقیم اور ان کړو موږ دلرا پنی غلار یا هدینام کلک کړو موږ دلرا پنی غلار ذالک هد الله یادی مم یشاء دا هدایت د الله دې هدایت ورکې په دې سره چاله چې وغواړي منه باندې د خپل بندګانو نه ولو اشرکو خبر را وستا ولو اشرکو دا سمرا انبیاء علیهم السلام ذکر کړه کدی چې شرک کړه وې لهابت عنهم نو خامخا برباد کړي لهابت عنهم ما كانوا يعملون نو خامخا برباد شي بو د دین هغه څه چې دی کوم عمل کاو دی چې کوم عمل نه کړي ټول عمل نه برباد شي وې خو دې شرک نه دی کړه خبره لو سر راضی دا شرط او جزاء دواړه نمون دی کیږي لو چې راشي نو دا خبر دا چې خبره نه ده شوی لو اشرکو کچه د شرک کړه وې نو شرک نه دی کړه عمل به برباد شي وې نو عمل نه دی برباد شي ځکه شرک نه دی کړه هغه جدا خبر ده چې د صد وجنه اول د وجنه د دویم د وجنه دویمي د اول د وجنه صحیح وجود اول او وجود ثانی او عدم ثانی او دا قسم سي او دي قسم دي ولو اشرکو لهبط عنهم ما كانوا يعملون الله رب العزت وای کدی شرک کړه وې نو د دې عمل و برباد شوی وې ما او ته اوري چې دا دومره غټ انبیاء علیهم السلام او پیغمبرانو کدی شرک کړه وې نو دې عمل و برباد وې نو کتا شرک نو ته خود اثر اړو څه شي نه اولئک الذین آتیناهم الکتاب دا کسان چې ورکړه موږ ته کتاب ول حکم پیغام حکمت ورکړه پیغمبري ورکړه ثم یکفر بها اولئک بیا انکار یکفر ثم یکفر بها هؤلاء بیا انکار کوي د دینه داخله فقط وکلنا بها قوما یقینا توفیق ورکړه موږ په دې باندې یو قوم لا لیسو بها بکافرین چې هغه نه دی په دې باندې انکار کوونکی انکار هغه په دې باندې نه کوي اولئک الذین هدى الله دا کسان دي چې الله ته هدایت کړل فبهداهم مقتدین په داغي په هدایت باندې تم اقتدا کوا ته هم د دې ملګری شه مسله بیانوا شرایع من قبلنا هغه باندې عمل پکار دي سو پوره چې نسخ پکې نه راغله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ سورۃ الصاد کې چې کوم سجده دا هغه باندې دلیل پیش کړي چې داوود علیہ السلام سجده کړوا نو موږ لم پکار دي چې موږ وکړو قل لا سلكم علی اجر وتوانا وانم استاسنا پدی ما سبتلا ان هو الا ذکر للعالمین نه دا مگر پند د پار د عالم وما قدر الله حق قدره د خلکو قدر نه کړي د الله لایق قدر اس قالو کله چې وی د خلکو ما انزل الله علی بشر من شیء نه نازل کړي الله په هیڅ بشر باندې هیڅ شی الله اس نه دی علی گلی قل ما انزل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى وتوا چار لګل کتاب هغه چې راوړې واغی لرا موسی علی السلام نور او هدایت د پاره د خلکو تجعلونه قناطیسا تاسو ګرځوي هغه لرا پاره پاره ټوکړي ټوکړي تبدونا وتوفون کثیرا تاسو کار کوي هغه لرا پټوي ډېر وعلمتم ما لم تعلموا علم درکړی شي تاسو د هغه چې تاسو پته نه و نه تاسو ته ولا باکم نستاسو پلانانو ته قل الله نو آلته کې غیبا خاموش شي چپ بشي نتو تو وا قل الله وقل انزله الله نازل کړل کنا ثم زرم بیا پرې دی لرا فی خوزیم یلعبون چې دی په خپل عباسو کې مشغولېږي وې تا ته دا ویلې شوی دی چې د مشرانو تابعداري کوا نو زمونږ مشران داغي خبره ومنه
نه الله وی جواب ورکا وما قدر الله حق قدره دې خلکو قدر نه کړي د الله لایق قدر دا الله چې څنګه قدر پکارو دې خلکو قدرونه کا بل دې کې وی وما تجعلون قرطاس قراتیس تاسو ګرځوي دلرا پاره پاره ټوکړي ټوکړي نو بعضی منی او بعضی نه منی تفسیر قرطبی وی چې دا تشبیه د يهوديانو سره دا چې قران کریم پاره پاره کړي شي جدا جدا کړي شي جدا جدا چاپ کړي شي وې دا نه د پکار کله چې ضرورت د سشي ده هغه پکار ده لکه واړه دي ټول قران راچتول داغه د پاره ګرانی مشکلی نو اولنۍ پاره اخرنۍ پاره دا دي چاپ کړي شي نو ته ټول قران ولې چاپ کې جدا جدا نو دا هغه سره مشابهت ته دا تشبیه وینه د پکار جدا جدا چاپ کول نه دی پکار دغه فائدہ څه ده ختمونو د پاره ختمونه اول خو شتهنا ثابت ندي او کشي نو قران کې ویل کی کنا وهذا کتاب انزلناه مبارک او دا کتاب دې نازل کړه موږ دلرا مبارکون ډیر خیر دې پدې کې خیر کثیر پکې دې برکات پکې دي مصدق الذی تصدیق کوونکې دا اس بین یدې چې مخکې دې نه ولتون زرا القرى ا دې لپاره چې ير ورکې ته القرى والله من حولا چې غیر چا پیر دې نه دي اصل کلی والله مکه والله ومن حولا چې غیر چا پیر دي ندي والذین یؤمنون بالاخره او هغه سان چې ایمان اوري په آخرت باندې یؤمنون به ایمان اوري په دې باندې و هم علی صلاتهم یحافظون دي په خپل منځونو باندې حفاظت کوي ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا اسوک دې غټ ظالم دا اچانا چې جوړیږي په الله باندې دروغ او قال وحی الیا او یای داسې وي چې وحی شوی د ماته ولم یوها الی شیء غته وحی نه شوی د سشي ومن قال چا چې داسې وي سونزلو مثل ما انزل الله خامخازم جوړول شم پشان دا چې الله نازل کړلی ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت کچری لیدل وتا چې ظالمان خلق په سلګو د مر کې وي والملائکه باسطوا ایدیهم او ملائکه وګد کړي وي تخبل لاسنا اخرجوا انفسکم چې راو باسي خپل ساونا یو خپل سار او باسي یا وتوي اخرجوا انفسکم ځان وسخلاص کې ځان بچ کړي نداوتا ویل کیږي د مرګ په وخت کې وته ویل کیږي یا په برزخ کې وته ویل کیږي وځان خلاص کزا الیوم تجزون عذاب الهون نن ورځې عذاب درکول کی تاسو له د عذاب سپکون کی دا دلالت کوي په عذاب قبر باندې غن آیاتونه رستو سورۃ ابراهیم کې راځي یسو آیاتونه بیان کې پیش کوو په النار یورزون علیها غدوا و عشیا اغم دلالت کوي سورۃ طه کې راځي فإن له معيشة ضنكا اسد ابراهيم وشتم آیات کې راځي الته بیا خبره کوم الیوم تجزون عذاب الهون نن ورځې عذاب در بدل در کولې کی تاسو له عذاب سپکون کی بما کنتم تقولون فاغ سبانی چې تاسو وی الله په الله باندې غیر الحق نه حق وکنتم عن آیاتی تستكبرون تاسو د الله آیاتونو تکبر کولوي کولا ولقد جئنا اجئتمونا فرادا یقین راضی بتاسو مونږ ته یوازې کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې مونږه پیدا کړی تاسو اول پیر وترکتم ما خولناکم او پرې دې بتاسو اج درکړی مونږه تاسو لا ورا زورکم رسل شاګانو خپلونا وما نرى معكم شفاعكم نینو مونږه تاسو را سفارشان تاسو الذين زعمتم اج تاسو به ګمان کا او داوی پې کولې انهم فیکم شرکا چې دی پتاسو کې برخي والدی لقد تقطع بینکم یقینا کټ شو پمن تاسو کې تعلقات وزل عنکم ما کنتم تزعمون او ورک شو تاسو نه هغه څه چې تاسو په داوی کولې تاسو په ګمان نه کول تاسو نه ورک شو دې ځمانه بس کوم